اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. د بدر په سلسله کې خبر روانه و. رسول الله صلی الله علیه وسلم د سعد ابن معاذ په مشوره باندې رضی الله عنه یو زیدا سے تیار کو صحابه او پای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خیمه کې او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ور سره ده. شپې تیر کړه په دې حال کې چې ټول شپې د الله تعالی نه سوالونه کول، دعاګانې غوښتي، او بیا نبی صلی الله علیه وسلم چې سحر شو دا ولسم ورځ ده او د رمضان المبارک د هجرت دویم کال له نو په میدان کې داسې ګرځي او دا یو ځای ښیي چې دا به د پلاني د راغورځېدو ځای د خیره سه انشاءالله او په دې بېګهي باندې چې سبا به په دې ځای پلانی را پرېوځي، په دې به پلانی را پرېوځي، په دې به پلانی را پرېوځي. بیا د شپې باران وشو، په هغې باندې الله تعالی د مسلمانانو هغه تسلي وکړه، زړونه یې صفا شو. او دغسې چې دی نو په دې حالت کې چې بالکل د دیو دپاره اطمینان او هر څه داله سبا یې که چې کله سبا شو قریشو هم اندازه لګولې وه چې د نبي صلی الله علیه وسلم څونه ملګري دي. نو عمیر ابن وهب الجمحي یو کس ته هغې رالیږلی و د اندازې دپاره. هغه ورته ووایي چېرې 300 خواوشا اندازه کې دي. او د مکي د قریشو یو کس ته عتبه ابن ربیعه خلکو ته ووي ویې لکه هسې ځان له کار مه ګورئ او بهرحال که دا جنګ ونه کړو نو ښه به تاسو د محمد صلی الله علیه وسلم او د هغه د ملګرو سره جنګ نشئ کولی. خو ابوجهل د ده دا مشوره رد کړه او بلکل یې ونه منله. هغه ډېر په غټه نشه کې و، الله یې د شرمولو وخت راوستی و. وایي کله چې دا دواړه ډلې یو بل ته مخامخ شوې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې ځای کې یو دعا وکړه چې اللهم هذه قریش قد اقبلت بخیلائها وفخرها تحادک وتکذب رسولک. یالله دا قریش دي چې راغلي دي د خپل فخر او د تکبر سره ستا او ستا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره دشمنۍ دپاره او سره پیغمبر تکذیب یې کړی دی. نو یالله تا چې د کم امداد وعده کړی دی زما سره نو یالله هغه وعده پوره کړي. او یالله پاکه دا یو موټی خلک دی که فرض کا دیو نن د مخ د ځمکې نه پناه شي نو ستا د اواز او ستا د نوم د اوچتولو د نوم د یادولو به څوک پاتې نه شي. و په دې مابین کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا صفونه د مسلمانانو ټیک کوي. یو عجیبه غوندې کار وشو. د نبي صلی الله علیه وسلم سره لنډه غوندې لخته وه، د خلک پې برابرۍ هلکه ته وروسته شه ته مخکې شه. سواد ابن غزیه رضی الله تعالی عنه د دې صف نه لږ داسې راوتی دی، دا صحابي دی. نبی صلی الله علیه وسلم ورته غږ وکړو خو ده وانه اورېد نو بلې لخته باندې داسې دی خېټې له ورړ وی تا ته ویم وروسته شه. وی ده ووي چې یا رسول الله اوجعتني فعقدني، د الله رسوله زه دې خوږ کړم ماله به اوس د دې بدل لا کې. و نبی صلی الله علیه وسلم فورا چې دی نو ورته ووایي چې خذ اقتص مني، واخله دا لخته زما نه قصاص واله. وی ده ووایي چې یا رسول الله زما دا خېټه چې ونه په دغه وخت کې ښکاره وه. و نبي صلی الله علیه وسلم ورته خېټه ښکاره کړه. حال لره چې دا وخت د څه شی دی دشمن مخامخ ولاړ دی او دلته پکې دا قصې راځي. هغه وایي چې څنګه د الله د پیغمبر دا خېټه مبارکه ولیده وایي فورا ورغې ورته غاړه وتو او وایي ښکلې کړه. و نبي صلی الله علیه وسلم ورته وایي سواده دا دې څه چل وکړو یا رسول الله؟ وایي دا څه چې دي دا تاسو وینئ. ما ووایي هسې نه که په دې جنګ کې زما شهادت لیکلی شوی نو چې زما کم از کم ستا سره آخري ملاقات چې ستا د وجود څه زه میلاو شوی یم. دا د هغوی هغه مینه او محبت و چې کله دا صفونه برابر شو وی رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه خیمې ته ننوتو، دعا یې شروع کړه. ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورسره دی او سعد ابن معاذ چې دی نو هغه په دغې دروازه باندې ولاړ دی، هغه څوکۍ کوي. مشرکان چې ونو هغه هم ابوجهل یې مشري کوله، هغه ورله دعا وکړه. دعا یې داسې وکړه چې یا الله که فرض که دا پیغمبر په حق نو په موږ باندې کاڼې راووروه، یا الله په موږ باندې کم یو په حق یا کم یو ستا خوښي نو د هغه سره امداد وکړه. نو دعا یې بلکل الله قبول کړه چې صحیح خبره دې وکړه،
ځکه چې الله تعالی محمد صلی الله علیه وسلم دغه ملګری خو د هغوی مدد یې وکړو او په دیو باندې چې دی نو سخت عذاب راوستو. کله چې اول د معرکه سټارټېږي نو په دې کې د اسود ابن عبدالاسد المخزومي یو کس دی، دا راووتو، دا ډېر بد اخلاقه سړی و. وایي ده ووایي چې زه به یا نن د دې مسلمانانو د دې ککرو نه د یې نیسکم او یا به زه مرمه. وایي چې کله دی راووتو نو دته حمزه رضی الله عنه ورووتو او وایي چې د دواړو دا ګزارونه د یو بل سره میلاو شو. وایي بس په دې کې وایي دا اسود ابن عبدالاسد یې وواهه فاطون قدمه، وایي د ده دا قدمونه چې دی نو دی پرې پنډۍ کې ووال، وایي بلکل یې چې دی نو په نیمه کې ترې ویوړه او وایي ده چغې وهلې او بس دغسې دا یینې ترې بهیدې او وایي په دې کې بیا ایسته په دې کې چې دی نو مړ شو او بلکل مکمل هغه کار یې وله وکړو. په دې کې وایي بیا چې دا خبره ختمه شوه، وایي 3 کسان راووته د قریشو پهلوانان، یو عتبه او یو دغه ورور شیبه، دواړه د ربیعه زامنو، او یو ولید ابن عتبه و. وایي دوی چې راووته نو دوی ته د انصارو یو 3 کسان ورووته، یو پکې عوف و یو معوذ و یو عبدالله ابن رواحه رضی الله عنهم. دیو کې دومره تکبر به دې مکې مشرکانو کې چې دوی ووایي من انتم لکه تاسو څوک یې، تاسو خو زه ناشنا غوندې. وایي دوی ووایي چې مونږ خو د انصارو کسان یو که نه د مدینې باشندګان یو. قالو دوی ووایي چې تاسو د عزتمندو خلکو مقابلې ته راوتي یئ، مونږ ستاسو سره نه جنګېږو، مونږ د خپل تربوران او د خپل تره زامن مونږ ته راوباسئ، ستاسو د مدینې د دهقانانو سره مونږ نه جنګېږو. وایي بیا یې غټه چغه وویله چې یا محمد اخرج الینا اکفاءنا من قومنا، محمد موږ ته د خپل قوم همزولي او همسر خلک راوباسه، زمونږ د مټ برابر دا څه چې دی نو شل بل زمیندار خلک دی، زمونږ د دیو څه چې دی نو څه مسله نشته. و رسول الله صلی الله علیه وسلم اواز ورکو چې قم یا عبیده، قم یا حمزه، قم یا علی. عبیده تا ته ویم، حمزه خپل تره یاد که تا ته ویم، او علی رضی الله عنه ته وی تا ته ویم وروځئ ورته. چې کله ورووته نو وایي ده ووایي چې تاسو څوک یئ؟ وایي هغوی وایي چې مونږ پلاني پلاني وي چې اوس ټیک شوه. وایي عبیده ابن الحارث چې و نو دا د عتبه ابن ربیعه مخامخ شو او حمزه رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم تره چې و دا د شیبه مخامخ شو او علی رضی الله عنه ولید ابن عتبه ته مخامخ شو. وایي هر چې حمزه او علی رضی الله عنه دوی چې څنګه ولنې ګزار وکړو، بس د خپل کسان یې د مخې څخه ویوړو والحمدلله. او عبیده چې و نو د هغه او د هغه خپل ملګري چې هغه د عتبه سره ولاندې وتی و، نو په منځ کې لږ ګزارونه یو بل ته واوړېده راواوړېده، خو په دې کې د عبیده زخمی شو. وایي بیا چې د علي رضی الله عنه د حمزه رضی الله عنه د خپل کسان نه وزګار شو، په ده باندې حمله وکړه، نو بس دی وسه هم چې دی نو په ځای کې ختم کو. او دغسې چې دی نو دا اولنۍ معرکه چې ده نو دا د مسلمانانو په فتح باندې الله تعالی نتیجې ته ورسوله. او د دې نه وروسته عام جنګ شروع شو او هغه عام جنګ داسې و چې بس په هغې کې چې دی نو د مسلمانانو سره الله مدد وکړو، ملائک الله تعالی راولېږل او رسول الله صلی الله علیه وسلم اسې لږې خاورې راواغستې د مشرکانو طرف ته ورګزار کړې او دا یې ووایي چې اللهم انجز لي ما وعدتني، یا الله هغه وعده چې دې کړی و هغه اوس پوره کړي، یا الله دغه وعده چې ده نو د هغې درته سوال کومه که دا موټی خلک ختم شي نو بیا به ستا په مخ د ځمکې عبادت ونه شي. او په دې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اوږو مبارکو نه څادر ولوېدو، پرې دعا کې پرې عاجزۍ کې الله ته. ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته هغه څادر واپس کو او وی چې حسبک یا رسول الله الحث علی ربک، د الله رسول دعا بس ته، بس زمونږ امید ده ان شاء الله چې الله تعالی به ضرور زموږ مدد کوي، الله تعالی به ستا د دعا کته نه غورځوي. الله تعالی ملائکو ته حکم وکړو چې انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، ملائکو ورسئ زه در سره یم، د مؤمنانو د قدمونه مضبوط کوي، زه به د کافرو په زړونو کې رعب واچوم. او دارنګ الله تعالی وحی وکړه خپل پیغمبر ته چې 1000 ملائک خو بالکل نه قدرلو، دا ستاسو د امداد دپاره. ملائک چې راله د ډېرو صحابو نه پکې دا خبره نقل ده، رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي دا الفاظ وي چې سیهزم الجمع ویولن الدبر، دوی به ډېر زرې د شاګانې د شکست په وخوري دا ډلې او شاګانې به وګرځئ. او دارنګې هغه کومه ګټې چې ورچول وي الله تعالی ټولو مشرکانو ته ورسولې، د هغوی د سترګې پړندې شوې څه یې نه لیدی.
او بیا د هغې سره سره د ډیرو چې دی نو دغه د صحابو نه نقل لی چې مونږ به چې کله روانو نو زمونږ نه مخکې به چې مونږ ولیدو نو د سړي نه به ککرۍ الوتې وه. عبدالله بن عباس رضی الله عنه وایي د مسلمانانو یو سړی به مشرک پسې منډې وهلې وایي ناڅاپه د کوړۍ یو اواز واورېدو وایي چې ده وکاته د پاسه یو شهسوار دی هغه وایي چې اقدم حیزوم ورمخکې شه پې حیزوم د جبریل علیه السلام د اس نوم وایي چې مکاته نو بس دا مشرک مخې ته بیا پړ مخې پروت او وایي نبی صلی الله علیه وسلم ورته بیا چې خبر ورکو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د دې واقعي خبر ورکړی شو نو وایي چې صدقت ذلک من مدد السماء الثالثه دا د درېیم اسمان یونټ او کومک چې الله راولېږه د بدر د میدان دپاره. دارنګې نورم چې دی نو ګڼ دغه دي واقعات دي په دې کې. علي رضی الله عنه وایي ماته رسول الله صلی الله علیه وسلم د بدر په ورځ ووایي ابوبکر صاحب هم چې ما عهدکم جبریل او ملاخر میکائیل د یو څه به جبریل ملګری د بل څه میکائیل ملګری او اسرافیل دومره لویه د الله په ملایکو کې ملک دی چې هغه جنگ لراشي او هغه به هم په دې جنگ کې وي هغه به دله کافي وي انشاءالله. په دې عین موقع باندې چې ابلیس د سراقه ابن مالک په شکل کې هغه است واپس لاړو او وی چې زه یریږم او زه چې دی نو څه ینم نو هغه تاسو نه او لنډه خبره دا ده چې په دې کې د کفارو چې کومه لوی سرغونه ابو جهل نو دغه هم ډېر عجیب واقعه ده چې هغه څنګه په دې جنګ کې انجام ته ورسېدو ځکه چې اکثریت خلک د هغه مړ شو. عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه وایي زه په صف کې وم د بدر په ورځ باندې چې زما ښی طرف ته او ګس طرف ته دوه هلکان دي چې بالکل نوجوانان دي تنکي وایي ما دا خیال و چې یاره زه به څنګه داسې محفوظ پاتې شم زما د دې په ځای باندې چېرته تکړه کسان وی نو ښه به وی وایي زه لا په دې کرلو ریبلو کوم چې په دې کې راته یو وي چې کاکا عربو کې کاکا د اصطلاح مشهوره وه یا عمي ما ته د ابوجهل لږ راوښایه ما ورته ووایي چې وراره ته په هغه څه کوې ما هغه ووایي چې زه خبر شوی یم چې دا د الله پیغمبر په شان کې ګستاخي کوي کنځلې ورته کوي وی چې والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سواده حتى يموت الأعجل منا وی ما ته ووایي چې زما د په الله په نوم باندې قسمي چې که چېرته ما دا ولیدو نو زه به د هغې پورې نه جدا کېږم تر څو پورې چې په مونږ کې الله تعالی د کم یو زر مرګ مقرر کړی هغه پکې مړ نه وي یا به زه وژنم او یا به ما وژني وایي په دې کې ما ته هغه بل هم دغسې خبره وکړه وایي بیا وایي ما چې څنګه د ابوجهل ولیدو ما ورته ووایي چې دغه ریا تاسو چې تپوس کوئ وایي دا پې داسې ورغوټه شو فورا او سمدستي پې ګزار وکړو راویچاو او وایي بس قتل یې کو وایي بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم راغله چې د الله رسوله مونږ هغه لوی دشمن چې دی نو هغه قتل کو او زخمی کړی هم دی وایي نبي صلی الله علیه وسلم چې کم یو قتل کړی دی وایي دواړو وي چې مونږ قتل کړی دی ګزار پې مونږ دواړو کړی دی وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې تاسو په دې توره بل څه چل کړی دی څه پورې مې راښکل ده نو هغه وایي چې نه وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وکاته دواړو تورې وکتې نو وایي بس اندازه یې واخیسته چې بس دواړو وجلی دی افرین زنده باد ځکه چې په دواړو تورو باندې یینې وه او بیا نبي صلی الله علیه وسلم چې وکاته مزید نو فیصله وکړه د ابوجهل چې کوم سامان او اس وغیره یا هر څه چې و د وخت مطابق توره ډال معاذ ابن عمرو ابن جموح لی ورکو ځکه چې اول ګزار پیدا کړی و هغه دویم چې و نو هغه معوذ ابن عفرا و او دارنګې چې دی نو دا معرکه سرته ورسېده وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم په آخر کې ووایي چې د ابوجهل په باره کې به مې څوک خبر نه کړي چې مزید څنګه چلو شو وایي په مختلف خلک دغه په لټون کې وواته وایي عبدالله بن مسعود رضی الله عنه ورغی هغه بیا موندو په دې ګڼو مړو کې یو ځای کې پروت دی مړ لا نه دی اخري داسې لږ سا پکې ځي راځي وایي د هغه پر سټ باندې خپه کېښوده او وایي دا ګیره ولونی وه او داسې زور یې ورته کاوه چې دا سټې جدا کړي او ورته ووایي چې هل اخزاک الله یا عدو الله څنګه الله وشرمولې که نه د الله دشمنه وایي ابوجهل ووایي چې زه په څه وشرمولم زه چې دی نو بس یو سړی مړم کړم نورم زما څه وکړه زه او زما نه بغیر بل څوک وجلی دی که سره ماته نران وی او ماته منظري وی وایي بیا یې ووایي چې بس مړ خو م کړم هر څنګه چې خو کاش چې زه د مدینې د دهقانانو نه وی وجلی دومره لوی قوم پرستو چې بیا هم په دغه وخت کې چې دی نو سم صحیح چې دی نو جوتي نه شو سړی ته جوړ نه شو وی فلو غیر اکارنا قتلنی که د مدینې په دهقانانو هم نه وی وجلی او په خپله چېرته قوم سړي وجلی وی نو بیا هم یو خبره وه وایي بیا یې ووایي چې د جنگ نتیجه څه شوه وایي عبدالله بن مسعود رضی ما ورته ووایي چې لله و رسوله د الله او د رسول په حق کې فیصله وشوه
بیا وی چې داسې کار وکړه چې دا ګډې ویزې ولې په مکه کې سرولې نو دا مثال په طور باندې عبدالله ابن مسعود به ګډې ویزې سرولې نو پر سټې وله خپه یې ښې نو ورته یې ووایي چې ته ډېر ګران ځای ته ورختلی د ګډو د چیلو سرونکیه. بهرحال هغه ته بیا هغه سر پرې کړ او هغه یې راوړ د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم له وی چې هذا رأس عدو الله ابي جهل دا د ابو جهل چې د الله دشمن دی دغه سر دی. او رسول الله وی چې الله الذي لا اله الا هو دا الفاظ درې ځله ووي. بیا نبی صلی الله علیه وسلم الله اکبر الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده. صفتونه د کمال الله لره دي. هغه ذات چې هغه خپل وعده رښتینی کړه د خپل بنده مدد وکړو او ټولو ډلو له یې یوازې شکست ورکړو. وی بیا راته ووایي چې ما ته وښایه ما ورته وښو. وی نبی صلی الله علیه وسلم اخري الفاظ دا ووي د فرعون د دغه په باره کې د ابو جهل چې هذا فرعون هذه الامه دا د دې امت فرعون و. په دې طریقه باندې دا جنگ چې دی نو دا سر ته ورسېدو او په دې کې چې دی نو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه وی یو سړی ما د ځان سره روان کړی امیه ابن خلف وی د سره مخکې زما داسې تعلق د جاهلیت د زمانې نه وی ما ته ووایي چې ګوره صبر راته ویې نه او څومره پیسې غواړې در به یې کوم. ما چې زه پیسې پکې میلاویږي صحیح ده. وی رامه وړ بلال رضی الله عنه چې ولیدو وی دا هغه سړی چې بلال رضی الله عنه په مکه کې ډېر عذاب ورکاو. وی بلال رضی الله عنه ووایي چې خو د کوپر سرغنه چې دی امیه ابن خلف ته راوستری د خیره څه اوس به نه بچ کېږي. ما ورته ووایي چې بلال دا زما قیدي دی. وی چې نه بچ کېږي. وی بهرحال ما ورته ډېرې خبرې وکړه خو بلال رضی الله عنه ووایي چې نه دا بچ کېدی نه شي دا خو د کوپر سر دی د چې موږ ته کوم ضرورونه را رسولي اوس خو پیله زموږ نمبر دی. وی ما وایي چې ګوره ما وله پناه ورکړله خو دې امیه ابن خلف وایي زما څه بل ملګری دی که هغه له هم پناه ورکوې نو ټیک ته که نه نو بس زه ستا پناه ته نیم دغه وی بس په دې وجه باندې ایسته هغه بلال رضی الله عنه چې دی نو هغه قتل کړو. دارنګې چې دی نو نورم چې دی نو مختلف دغه پکې راغلي دي حالات د دې جنګ ډېر غټ نتایجو په ټولو عربو باندې. او په دې کې د مسلمانانو ټول شهیدان چې دي نو 14 کسان دي. 6 د مهاجرین نه 8 پکې د انصارو نه او چې کوم مشرکان دي نو د هغوی ته الله تعالی لویه مرګ جوړله ورسوله. داسې تاوان یې وشو چې اویا پکې مردار شو اویا کسان پکې قیدیان شو او دارنګې چې دی نو اویا پکې هغه دغه زخمیان شو او داسې کوټ کبال چې دی نو دا د مکې ته واپس لاړو. وی نبی صلی الله علیه وسلم چې کله دا جنگ ختم شو دا کم چې وجلی شوي دي وی دغه ځای له راغی ورته ووایي چې تاسو ډېر ناکاره خپلوان وی د خپل پیغمبر دپاره. ټولو خلکو زما تصدیق کوه او تاسو زما تکذیب وکړو. ټولو خلکو زما امداد کوه او تاسو زه پرېښی ومه. ټولو خلکو ماله ځای راکړه او تاسو زه راایستلی ومه. نو بس دقه مې اوس انجام دی. او بیا هلته یو کویې و هغې ته یې راښ کړه په هغې کې چې دی نو ایسته د همیشه دپاره د دنیا نه د هغوی د مخ د ځمکې نه هغه ورک کړی شو. او دارنګې چې دی نو نبی صلی الله علیه وسلم د دې نه وروسته ووایي ورته چې ای پلانیا دا غټ غټ مشران یې پکې راوستي وه کویله د ابو جهل او عتبه او شیبه او دا لوی لوی څیزونه ورته یې ووایي چې که تاسو د الله او د رسول اطاعت کړی وی نو څه ورانې به شوی وی. خو اوس چې دا څه شرم او دغه هم بیا مونده نو دا الله وعده کړی وه دا هم رښتینې بیا مونده که بیا هم نه مونده. عمر رضی الله عنه وی ما ووایي چې ای د الله رسوله ته داسې بوټو څه خبرې کوې چې په هغې کې روح نشتی. نو نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل والذي نفس محمد بيده قسم دې په هغه ذات چې د محمد صلی الله علیه وسلم ستا د هغه په لاس کې ده ما انتم باسمع لما اقول منهم دا زه چې څه دیو ته وایم نو تاسو یې دومره نه اورئ لکه دیو چې څومره اوري. بس الله یې ورته رسوي او دا د شرمولو الفاظ دي او په دې وخت کې الله د دیو د غوږونو ته ښه رسوي خو دیو جواب نشي ورکولی. په دې طریقه باندې دا جنګ سر ته رسي او بیا د هغې نه وروسته د قیدیانو مسله ده پکې او دارنګې چې دی نو قرآن کریم پې یو تبصره کړې ده. د قیدیانو مسله په دې اعتبار سره سرته ورسېده چې نبی صلی الله علیه وسلم او د ابوبکر رضی الله عنه رایه دا وه چې فدیه به ترې والو او د عمر رضی الله عنه خیال دا و چې یاره دا به مونږ دغه کو قتل به کو. خو بیا فیصله په دې وشو چې فدیه به ترې والو. فدیه ترې واغسته خو بهرحال د الله خوښه دا وه الله آیتونه راولېږل چې ما کان لنبي ان یکون له اسرى حتى یسخن فی الارض. د الله د پیغمبر شان دا نه دی چې قیدیان ساتي تر څو چې یینې نه به ول په ځمکه کې. وی رسول الله صلی الله علیه وسلم به جړل ډېر زیات او دارنګې چې دی نو دغه ابوبکر صدیق رضی الله عنه به هم جړل او وی چې یاره بس دا واقعي چې ټیک ته چې الله تعالی خو د دې اجازت وکړو خو واقعي چې کار هغه په کار و چې کومه د عمر رضی الله عنه رایه وه
او په دې انداز باندې دا دغه چې دی نو دا معرکه سرته ورسېده. مکمل د مسلمانانو چې دی نو دغه دا د ګټې په صورت کې او د کافرو چې دی نو د شکست په صورت کې. او دا عظیم دی ته یوم الفرقان الله ویلی دی چې دا د حق او د باطل د بېلولو ورځ وه او د مکې د مشرکانو د هغوی په شرمنګۍ او د هغوی په شکست باندې چې دی نو دا نتیجې ته ورسېده. الله عز وجل دې ټولې دنیا په حال باندې رحم وکړي او الله دې ول همدغسې برې او فتح ورکړي، خاص کر په دې رمضان مبارک کې لکه څنګه چې په تېرو ادوارو کې ورکړی. الله عز وجل دې چې څومره هم په دې امت کې د دین اسلام دپاره څوک خدمتونه کوي، قربانۍ ورکوي، الله دې د هغوی په جهود او مساعیو کې برکت واچوي. الله عز وجل زموږ په حال باندې رحم وکړي. الله عز وجل زمونږ ناراضي شي، خاص کر په دې عشره کې چې دا آخري عشره ده او ډېر زیات نبی صلی الله علیه وسلم به په دې کې کوشش کوو د عبادت. موږ هم پکار ده چې په دې کې ډېر عبادت وکړو، د اعتکاف اهتمام او د هغې کې د دعاګانو اهتمام او د عباداتو اهتمام، د قرآن د تلاوت اهتمام. الله دې ټولو اعمالو موږ له توفیق راکړي. وصلی الله النبي الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.